سلامونه ملګرو، تازه خبر او ډېر بد خبر. په شمالي وزیرستان کې چې کوم د یو ځل بیا د پوځي عسکرو 4 عسکر وژل شوي دي چې پکې په چیک پوسټ باندې حمله شوې ده او دغه اپسي ځوانان چې کوم د هغه مړه شوي دي. یاد وي ملګرو، په دې باندې څه خبره کوم، یو څو خبرې کوم په ویډیو سره حتما ریپوسټ کړئ، ویډیو شیر کړئ، اکاونټ فالو کړئ، دا ویډیو ته لایک کمنټس وکړئ. ملګرو یاد وي چې دا جنگ د ډېر وخت راځي روان دی چې یو اړخ ته چې وسلواله ډله هم مري پښتون دی او چې دا اپسي او فوجي هم مري دا هم پښتون وي او خاور هم د پښتنو استعمالېږي، ټارګټ هم پښتانه دي. نو د دې اخر حل څه دی ملګرو؟ د ډېر وخت راځي موږ تاسو وینو چې هلته یعنی په هر اړخیزه باندې چې کوم د پښتون ټارګټ کیږي او هغه وجل کیږي. د دې لپاره باید چې موږ تاسو اتفاق، اتحاد، یووالی، د یو لار یو منزل یعنی د مخکې تلو لپاره په شریک او په اتفاق باندې چې کوم دا یو لار ټاکل دی او هغه باندې بیا مزل کول دی، هغه خپل منزل ته رسول دی او په هغه کې د بغیر د کوم شخصي ګټو څخه قومي ګټو باندې نظر ساتل دي چې پکې موږ تاسو باید چې قومي ګټو ته هغه وده ورکړو، هغه ته چې کوم د موږ تاسو توجه ورکړو. د دې لپاره باید موږ تاسو په خپل مشرانو، په خپل پارټیو، په خپل ورکرانو، په خپل عوامو، په خپل کورونو، په خپل علاقو کې چې کوم دغه یعنی شعور خور کو په خوره کو دغه لپاره موږ تاسو خلک تیار کو. د دې لپاره به ډیر وخت لګي، خو د دې لپاره باید چې موږ تاسو د وسخه چې کوم دغه هڅه شروع کوو.